بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو یو څو ورځې مخکې زموږ په چمن باډر باندې زموږ د افغانستان د ورونو سره لکه مسله راغلې وه او لکه هغه هم دې خوا راواوړېده او زموږ آرمي هم پکې لکه زور یې کوو چې یاره دا څنګه چل دی. نو به یې زموږ د خپل دا کم حکومت چې دی امپورټډ حکومت دی څنګه چې راحیل شریف دا نیشنل ایکشن پلان وکم یو کمیټي جوړه کړه او ټول پارټیان یو دغه یې کېنول چې به موږ یو ګرینډ اپریشن کوو. نو دغه شان د افغانستان دا مسله ده. ټوټل پاکستانیان کومې پارټۍ نه زموږ چې نوم یې پارټي دی هغه دې کېنئ او د دې څه حل وباسي. زموږ د پاکستان حکومت د ادارو ته دا دغه دی چې به د افغانستان د رونو نه بس په قلاره کېنئ او د حکومت ډېر په ګوره که تاسو وګورئ 40 سال هغو د جنګ وشو 40 سال هغو جګړه وکړه نو موږ ته هغه یو منټ لکه موږ ته صبر نه کوي او هر ټایم د هغو ګوره د هغو په زړه کې دونه نفرت پیدا شوی دی چې یاره دا هر څه پاکستان زموږ څه کوي او حالان کې ګوره موږ یې ورته کوو دغه شی. نو په دې جوړ اوس د هغو حکومت راغلی دی د هغو سره چې هغو وایي چې یاره ډیورنډ لاین موږ نه منو نو هغه به بله یو مطالبه کوي هغه اوسه کېدی چې به یې په کوم ځای کې راځه باډر دي هلته اوسه کېده که نورې څه خبرې د هغې نو زموږ د دې حکومت د دا فیل دی چې به یې ټوټل قوم څونه پارټۍ دي دا دې کښېني او افغانیان وروڼه دې راوغواړي چې به یې څه غواړئ هغه خبره د افغانستان د هغو به څه غواړي او صرف دغه تورخم او چمن او دغه باډر به کولا وهل غواړي به یې دغه ورته کولا وکړئ یې به یې مکمل ویې منئ چې هغه چې مونږ ومنې پاکستان دې مونږ ومني په دنیا کې چې ویې منه که دنیا خو نه ورانېږي. ته اسرائیل نه منې چې دا پکې ومنه. کشمیر د دنیا ملکونو دغه کړی دی مني چې دا د پاکستان دغه ده او د دنیا یې نه مني چې دا د پاکستان حصه نه ده. نو زمونږ بیا پاکستان ته دغه دی چې به د افغانستان په دې مسله باندې په سنجیدګۍ سره کار واله ځکه چې دا د دې دغه د بلاول بټو دی او د دې دغه لرې کار نه دی ځکه چې په دې کې سنجیده کسان کېنول پکار دي دغه کېنول پکار دي چې کوم د افغانستان په سیاسي دغه باندې انتهایي پایې باندې میچیورټي پایې باندې کار کولی شي پایې باندې هغه پوهیږي هغه کسان پکې کېنول کړی لکه شاه محمود قریش به شانتي لکه دا نور چې مسلم لیگ کې هم کسان شته دی نور د په د علماو پارټۍ کې هم کسان شته دی د دنیا نو هغه کسان پکې کېنول پکار دي او د دې څه حل راوښکل پکار دي. والسلام.